زما سره خپل پیژنګلو جی زما نوم کلثوم نیاز دی، زه د پلوسې کونسلر یم، بلکې څلور ځل ما الیکشن کړی دی او الحمدلله هل سره هم تعلق لرم. دا زموږ یو ورکوټي غونډه کې تنظیم و د پلوسې اواز، هغې نه م سټارټ اخیستی دی. بس لګیا یو د دې ورونو دعاګانې دي، ستاسو دعاګانې دي او د دې منډه تړه ته ورسره لګیا یم. دغه زما تعارف دی. ډېر ګران کار دی، ډېره غټه حوصله غواړي، غټ اعصاب غواړي. د زنانو علاج دې ته سوچ څنګه راغی؟ بس سوچ خو سرزي ډیر دی. الحمدلله په پلوسۍ کې یو واحد ځای ما د دې ټولو پلوسیوالو ته پته ده چې داسې څوک نشته دی او دا صرف د دې په دې تعاون باندې لکه ښځه ځا دومره طاقتوره نشي کېدی یا دومره زړوره نشي کېدی که دا د دوی لاس ما سره نه و. الحمدلله دا زما مشر ورور دی، ماشوم دی مانه ډیر، خو مطلب زه سپورټ کړی دی یم. نو الله پاک ما کې بس دا یو هغه راوستو او شکر الحمدلله دوی سره څنګ په څنګ ولاړ یم چې هر څنګه به او ستاسو هم به راسره منډه وي، تاسو به ما ډاډ کوئ نو زه به کوم. کوم سهولیات هم دلته ورکړي دي زنانو دپاره چې زنانه به دلته کې اوسېږي څنګه؟ سټارټ دا واغستو چې لا مطلب یو څو بیډ دي دغه دي، کوشش کوو که فلو زیاتېږي نو مطلب تعاون به پکار وي او انشاءالله الله به کوي. کوشش به کوو چې دا ځای مونږ بهر یوسو چېرته دغه ایریا ته که نه مطلب څنګه زه یونیورسټي شوه دغه شوه دې طرف ته. اوس فلحال مونږ سره دونه سهولت نه و نو دې وجې نه مونږ دلته هغه واغستو. بقایا کوشش دی د دې مشرانو نه هم تمه ده چې څه راسره وکړي هیلپ، نو چې څونه ښه کېږي. بلې چې زنانه ذات دي د هغې دپاره زموږ هر یو شی پکار دی. سړي خو هر قسم تېرولی شي که نه، لاول خو هغې به سپورټ کول دي، بیا د هغې د عزت خیال هم ساتل دي. نو هغې دپاره موږ له ډېر ښایسته او ښه ځای پکار دی او سر څه به ووایم نو بس دا تو چې زنانه هم چېرته په نشو کې لیدلي چې دې ته هم سوچ راغی چې زنانو د هسپتال جی جی شته دی بالکل. د زموږ خپل علاقه کې تاسو ته څه زموږ خپل علاقه کې دي یو دوه درې کسان هغې سوال جواب کړی دی. نو دې وجې نه مونږ لکه دا خو مونږ د ډېر مودې نه ټایم دغه کړی دی، خو ما تاسو ته وویل چې مونږ لږ بیماري وه، دا خبره لږه ډېره اوږده شوله. نور داسې کارخانو ته چې لاړ شي داسې مطلب خاوندانو سره کور کې چې کومې دي څوک په دوایانو باندې دي، ما سره خپله دوه ډاکټرانې دي نیلبند باندې دغه شو، یو وفات شوله یوه شته، مطلب شته کلي کې شته ډېرې دي. میډم د دنیا میډیا هم دا غټ خلک هم دي، زموږ په ناچیز باندې تاسو ابتدا د دې سلیکشن لکه دا هم څنګه سوچ؟ نو سرجي تاسو لږ ډېر زیات مخکې تللي یې که نه او تاسو ډېر ټایم نه هم پېژنو. الحمدلله ستاسو کارونه هم ډېر ښه دي. بل دا ده چې د اعتبار پورې خبره ده، زموږ اعتماد او زموږ اعتبار او موږ ویل چې یاره تاسو راشئ نو ښه به نو بس دا خو د زړه خبرې دي. نو یونس بای هم ډېر په خوشحالۍ سره ویلې چې هغې راشي، ما ورته بالکل زه هم ډېر ښه پېژنم. مطلب دا دی چې دا خو د ښځو کار دی که نه، د یو د زنانه د عزت کار دی. نو هغې کې خو به مونږ ګورو داسې کسان چې کوم د عزت والا عزت ورکول والا دي. داسې خو میډیا خو ډېره ده، زه به هم ښه ډېر ټوپونه ووپونه ووایم خو لکه دا یونس لکه شیرپو بیا چارسدې سره تعلق هم دغه پوښتنه تا هم داسې ده جي چې د زړه نه زړه ته لار وي او مین شی دا دی چې یو سړی لګیا وي یو کار باندې هغه کمیټمنټ کړي چې زه به الله رضا دپاره د هر چا آواز اوچتوم او د هرې میندې خویندې په سر باندې به لاس ایږدم، نو هغه کوالټي هغه کوانټټي ستاسو زړه کې شته. نو د دې د وجې دا چې کوم د لیډیز دا پورشن دی نو دا ما الحمدلله زموږ د باجي او ستاسو په تعاون سره انشاءالله دغه سټرګل سټارټ کو دا به الله پوره کوي او تاسو ټول به سټرګل کوئ. یونس بھائی کوم سهولیات هم ورکړي؟ یو سړی دی هغه خپله زنانه دې وخت کې داخلول غواړي د پښتونخوا د هر ګوټ نه راتلی شي، دا به صرف خپلې پلوسی یا پېښور پسې یو موضوع ته وی نه ولې چې زما چارسدې نه یا د بل ځای نه چې کوم دی نو بټخیل ته ملکنډ ډیویژن ته الحمدلله مونږ سټارټ الحمدلله دی ته بیډز وغیرہ اویلیبل که راشن به چې کوم خوراک دی دی ته به الریډي انشاءالله ټایم ټو ټایم ملاویږي، ورسره ایکسرسایز دی هغه به هم کوي، ورسره چې کوم دی دی ته مونږ به سکل ورکوو انشاءالله چې دی کوم زنانه دلته 45 ورځې تیری هغې به دونه حده پورې خپل یو مایند سیټ جوړ شوي چې دا د بل د لاس نه او د بل د تمې نه به خلاصوي. دی به دلته دونه د کپړو ګنډلو چلي زده کړي چې انشاءالله یو کپړې یا یو جوړه خپل کور کې سټارټ والي انشاءالله الله رب العزت به د دې هغه چینه برقرار کړي او د هغې نه به دې ته فلو څه دا نه راځي چې د دې ذهن به دغه نشو نه یا دغه محرومۍ نه چې یاره ما سره څه شته دی نه د هغې نه به خلاص شي او خپل کار روزګار به کوي انشاءالله. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو، په دې باندې د موبایل نمبر دي، یو سړی وي زما طرفه اجوا فاونډیشن ته یو سلایي مشین په دې به یو خوراکي چې کوم دی چلي زده کوي بیا به هغې له ورپسې ورکوم. داسې یو سړی وي چې د یو جینۍ علاج وکړه نو زه وله اوس 3-4 راوستی شم، خو چې تاسو دوی سپانسر کې او ما ته یونس به وي یا میډم راته وي
چې لکه موږ 2-3 جنکو ته سپانسر کړو ته راوله. نو ډېرې زنانه چې کوم دی هغه زموږ سره رابطې کوي، بلکې 400 کې چې څومره د منشیاتو هسپتالونه دي نو هغه ټول ملګري دي، نو هغوی هم وایي او هم دلته کې چې کوم دی نو هغه زنانه چې رابطې کوي هغه دلته کې راوستل کېږي، چونکې دلته کې ښه کمرې غټې غټې کمرې ټول سهولیات پکې هر څه سیسټم ورته شته دي. نو د ستاسو په سپانسرشپ پکېږي ضرور چې کوم دی ډاکټر صاحبه ده، میډم ده، یونس بھائی دی، نو دوی چې کوم دی نو سپانسر کوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد شو. زه د خپل ځان دپاره دا خوش قسمتي ګڼم چې د دوی په دې باندې ډېر سوچ کړی وي. د سوچ بیچار نه پس چې کوم دی زه دلته کې د دغه هسپتال افتتاح کوم او ما ته پوره یوه هفته چې کوم دی انتظار وکړو چې ته کله ټیم راکې. نو ما ټیم ورکړو خو ما ته بیا پته نه وه چې زه به پېښور ته ځم، پېښور ته به بیا هغه ځای ته ځم، بېګا د شپې ما ته پته ولګېده خو انکار خو مې کولی شو. نو دلته کې چې رالو نو بیا د دوی سره مخکې نه پېژنګلو وه خو داسې پېژنګلو نه وه، نو هغه دلته کې چې لیده کاتو شو نو بیا خوشحاله هم شو